نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ټولو نمخ کې د ټولو ملګرو په خدمت کې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پس د سلامه سمرا زمونږ د ضلع 400 چې پاټې دی او داغي سمرا نمائندگان راغلي دي لکه نوی جان صاحب د جماعت اسلامی رهنما دی، عادل محمود صاحب د مزدور کسان پاټې رهنما دی، همدارنګې د پشکلاوتی قومي جرګې ترجمان جلال خان، د مسلم لیگ نون ضلعي صدر چې هغې خبرې وکړې هغه حقیقت دا دی د ستاینې وړ دی، میاں همایون شاه صاحب، د تاجر اتحاد ترجمان عاطف صاحب، حاجی ساجد صاحب، زمونږ مشر علامه مولانا جمیل احمد صاحب چې دا جیوائی سره تعلق ساتي او ډېره ښایسته خبرې وکړې، ډېر قریب قیصر جمال صاحب اشنغري چې دا زمونږ فخر هم دی او د قومي وطن پارټۍ سره تعلق دی او ضلعي رهنما دی، او نور ملګري څومره چې موجود دي ټولو ته سلام او د سلام نه پس ډېره لویه شکریا ادا کوم چې تاسو زمونږ په ډېر شارټ نوټس سره راغلې او د خبرې له اهمیت ورکړو. خو اوس چې کومه ایشو ده او اهمه ده نو که ستاسو په خیال کې راځي دا کومه د پاسپورټ یا د نادرا مسله چې ده نو دا تقریبا زما د کم علم مطابق دا هر فرد ته راپېښېږي، ځکه حج بیا مونږ غریبانانو باندې فرض نه دی، په چا به فرض یا هغې دپاره به جوړئ نو یوازې حج دپاره پاسپورټ نه جوړېږي. عمرې دپاره خلک کوي داسې کم زمونږ غوندې غریب خلک چې دی خواهش لري، یا د دې نه علاوه زمونږ غوندې غریب خلک چونکې د پاکستان حالات داسې دي هم د دې حکمرانانو د ناکړدو د وجې نه هم زمونږ د غلط سلیکشن د وجې نه هم زمونږ د دې بد هغه حالات خراب دي د پاکستان توجه ما طرف ته، نو د دغه حالاتو د خرابتیا د وجې نه په خپل ملک کې روزګار چې کم دی نو دا په مکمله توګه باندې د ګډوډۍ ښکار دی. نو زمونږ د ملک پاکستان تقریبا 40% نه زیات خلک دا د ملک نه بهر کوشش کوي چې موږ ځان له مسله چې اوس دا د پاسپورټ د دفتر د شفټنګ حوالې سره نو زه دا خبرې مختصر کوم او ستاسو توجه غواړم چې د دې شفټنګ حوالې سره خصوصا زمونږ د پشکلاوتی قومي جرګې زمونږ رور چې کوم د هغې ترجمان د هغې خبره وکړه او زما ذهن ډېره ښه واغسته چې په کار دا ده د دې د ډایرکټر نه تپوس وکړي شي او ستاسو ذهن ته یو ناشنا خبره راولم چې کله هم موږ وینو د مثال په طور او هغه کور چې کوم دی هغه د میا صاحب دی، نو د دغه کور چې کوم چونه ده یا د دغه کور مثال په طور باندې نالۍ بنده شو دا پاکول دي، دا کوم چې عرضي کارونه دي نو دا په ما دي، ټیک ده که نه؟ زه خو دته دا نشم ویلی چې راشه د ما دې کور کې چونم ته دفتر کې کمی وي د کمرو نو په کار چې دوی نه مطالبه وشي، خو که د چمن حوالې سره خبرې دي نو دا زه کول هم نشم، دا ډېرې سپکې خبرې دي. مشران وایي چې ځان ته یو سپی کیني یا یو حیوان کیني هغه هم ځان ته ځای پاکوي، نو زه به سرکار او بل د صفایي کار چې کم دی نو دا خو به موږ د سرکار نه چل زده کوو، ټیمې ده وغیره نور دغه دي، بیا د هر سرکاري دفتر کلاسپور یا خپل چې کم دی خادمان یغې دا کار کوي، نو که چېرته بالفرض زمونږ دا چې کوم د عمله ده د دې پاسپورټ د دفتر په دوی کې که چېرته غلا نه وه زه به بلا تنقید دا خبره کوم، یا په دې کې نور څه داسې اخلاقي کمزورۍ نه وي نو په کار چې دا وړې وړې مسلې دي په خپله باندې حل کړې وي. اوس د باتروم معمولي صفایي ده نو هغه خو مالک مکان نشي کولی، او دا مهمه خبره ده ستاسو توجه ورته راګزګومه څنګه چې افغان صاحب زمانه مخکې دا خبره واغسته ګینې دا زما د ټول تقریر هغه لب لباب و چې دلته کې 400 ده او په 400 کې موږ په فخر سره وایو دا زموږ د ټولې 400 اجتماعي کریډټ دی چې دلته کې 2 قومي هغه ډلې د 2 لویو پارټو چې کوم مراکز دي قومي وطن پارټي شو یا زمونږ د ایمل ولی خان دي، یعنې دا ډېره لویه خبره ده، په ډېرو کمو ځایونو کې به داسې وي، بل دا زمونږ په 400 کې ډېر نامور سیاسي او سماجي خلک موجود دي، نو یا خو د دې ذهن کې دا خبره نشته یا ورته اهمیت نه ورکړي او یا د دې نالایقي ده، زه به ده ویم ورنه په کار خو دا وه چې په 400 کې دوی خاص کر د سرکاري دفاتر حوالې سره داسې یو برینډ جوړ کړی وی، داسې یو انداز کې دا سرکاري دفاتر چې کم دی دا جوړ کړی وی چې نورو خلکو دپاره هغه یو آیډیل وي، نورو خلکو دپاره هغه د ذکر کولو وړ وي، ځکه ده ویم دلته کې لافان چې څنګه ووي نو حکومت ته خو څوک غریب نشي ویلی، دا خو حقیقت دی، ځکه چې موږ غریبانان یو نو چې اسلام موږ نه د زکات په صورت کې کم ټیکس ولی خو اسیم دغه د هغې سره خو زموږ آمنا و صدقنا ده،
اخو مونږ ورکو زمونږ ایمانی حصہ ده خو چې کم ټیکسونه مونږ نه سرکار علی نو والله چې انکار خو نشو کولای ځکه قومي فریضم د ورکو به خو زمونږ سټونه د سرکار د ټیکسونو را برخ کړل دا به تاسو منئ که د ګرانتیا والي سره وګورئ په هر سیس کې چې قدم اخلي د ټیکس لاندې به راځي موږ منو ځکه حکومت ته او ریاست ته انتظامیه د هغه زمونږ په سر سترګو باندې قبول دي خو زه به دا ووایم چې د سرکار د ټیکس دا پیسې چېرته ځي که یو سړی دا دعوه کوي چې په 400 کې آبادي کمه ده نو دا زه نه منم ځکه په 400 عمر آبادي به څوک بل ځای پیدا نه کړي څومره شخصیات هم شخصیات چې دلته موجود دي د هغې باوجود هم د زکات دفتر په کرې باندې څوک ته ماته وجه وښیي والله که هېڅ عذري عذر به دی چې نااهلي ده بې خوندي ده بې غیرتي ده بې ضمیري ده او د علاقې له حیثیت نه ورکول دی بس که ماته څوک دا ووایي چې څه عذر دی نو زه مجرم د زکات دفتر دا په کرې باندې د افسوس خبره ده همدارنګې د نادرا دفتر چې دا هغه څیزونه دي چې په دې باندې هغه ذله ښکاري حکومت ته ښکاري صوبې ته ښکاري همدارنګې چې کوم دی وفاق ته ښکاري یا مثال زه به دا ووایم نور دفترونه داسې هغه ټول اکثر چې کوم دی د وابډې بعضې دفترونه هغه په کرې باندې دي نو د دې هېڅ وجه نشته صرف دغه نالیکي ده نو په کار دا د یو خو زمونږ تعریفي نشسته مو شو او زمونږ چې کوم مخلصان ملګري دي د مختلفو پاټونو زما دې ته عرض هم دی چې یوازې دا د پاسپورټ مسله نه ده د 400 د مفادو دپاره زه د تحریک لبیک خبره والله که دلته وکم نه دا خبره کوم چې تحریک لبیک څه کړي دي دا زه منم چې هرې پارټۍ د خپل وس مطابق څنګه چې ملګرو خبره وکړه دا حقیقت ته دې نه سترګې نه پټېږي کمزورۍ شته دي خو هرې پارټۍ د خپل وس مطابق کړي دي ذلې کړي دي خلک چې راغلي دي نمایندګان چې راغلي دي په خپل ځای باندې د خپل وس مطابق کارونه کړي دي او انسان دې غلطۍ ته نه راځي دا به مونږ په ګوته کول افغان صاحب دي یا محمود جان صاحب دي یا نور د میډیا ملګري دي مونږ ته به دا خپلې غلطۍ ښیي مونږ به چې کوم دی دا ترسره کوو خو پاتې شو د پاسپورټ د دفتر خبره نو د دې تعلق د دوو خبرو سره دی یو خبره خو دا ده چې دا کم سرکاري افسران دي او دلته کې موجود دي نو منځ کې عوام دي او زمونږ دواړو کوشش به دی که سیاسي ډله ده که سیاسي اتحاد دی او که زمونږ سرکاري ملګري دي د دواړو کوشش دا دی چې عوامو ته ریلیف میلو شي دا منې که نه منې د دې نه علاوه خو بل څه دغه نشته دی که نه بلکې ټول نظامي حکومت چې جوړ دی هغه د عوامو د ریلیف دپاره جوړ دی اب یله خبره ده چې هغې بل طرف ته بوځي نو دوی چې کوم دي دوی به چې کله دوی ته ایشو راغله او هغه د دوی د حل کولو نه وه یا مالک مکان سره د کېناستو نه بعد هغه د بخل اظهار کړی وي یا د نفرت انګیز الفاظ استعمال کړی وي چې یاره تاسو سره زمونږ نه لګي نه کوم درته بس کرېدار یو کرېدار اوسېږئ دغه رویه اختیار کړی وي نو په کار چې مونږ ورسره ناست وي خو اوس چې کومه خبره راغلی چونکې بعضې مرحلې دي کې داسې تېرې شوي دي چې نه وه په کار دا وه چې اول الف خان صاحب لم په کار وي مونږ ټولو له چې مونږ په دې کې کمیټه جوړه کړې وه یا فردن چې څنګه میا صاحب یا قیصر جمال صاحب چې دې له ورغلی وي دې سره ناست وي چې دې سره څه کول پکار دي به هر حال خبرې تېرې شي خو اوس موږ له پکار دا دي یو زما درخواست دا دی چې دې سره موږ د دې نه بعد یو کمیټي فاینلي جوړه شي د هرې پارټۍ نماینده پکې موجود وي او دا کم صاحب ډایرکټر چې دی نو دا زموږ دشمن هم نه دی همدارنګې زموږ ورسره دې نه مخکې سورانه ویجاړ او یا ذاتیات هم نه دي راغلي نو پکار دا یو خو زموږ رور دی زه د میډیا په وساطت ورته وایم پکار دا چې د دې ضلعې د عوامو د مفادو دپاره خبره وشي او هغه مفاد تاسو یاد کړل چې دفتر دلته موجود وي څومره فایده د عوامو ته او چې هلته لاړ شي څومره نقصان د هغې طرف ته زه نه ځم جنرل خبره کوم دویم زما د ټولو ملګرو نه درخواست دا دی چې موږ یو سیاسي اتحاد جوړ کړو لکه زه ګورم زموږ تقریبا په صوبه خیبر پښتونخوا کې زما د علم مطابق لنډي کوتل ضلع چې کوم ده نو اگر چې سیاسي خلک پکې ډېر لوی موجود دي خو هغه ډېره زیاته پسپا ده هغه وجه دا دی چې څه وخت پکې انقلاب وغیره تېر شول مشران ته پته لګي خو د هغه ځای خلکو نه ما یو چل زده کړی دی او هغه دا دی چې هغې یو سیاسي اتحاد جوړ کړی دی نو د تقریبا څه میاشت مخکې یو مسله راله هغې کې هغې په مکمله توګه باندې ټول راټول شو نوم یې دی لنډي کوتل مسایل کمیټي چې کله هغې ټول راټول شول نو تاسو په خدای باور وکړئ دوه کسانو ته انتظامیې صرف لاس اچولی او لاس هم نه دمکي ورکړې وه چې سم شي او د دې خلاف مه راوچوتېږه ورنه داسې کار کوو نو یو خو چې دا مشترکه کار یې دی کې هسې الله پاک برکت اچولی وي بل د دې نه هغه بغض او حسد اوس ټول ملګري په یو پلیټفارم باندې ودرېږي او هغه کار طرف ته توجه وي او چې کله موږ ټولې پارټۍ ودرېږو نو بیا به انتظامیه یا سرکار یا زموږ چې چا نه هم مطالبه وي د عوامو د ریلیف دپاره هغه کمري او کوچي د پښتنو خبره هغه کار به زموږ کوي مونږ کې افسوس خبره ده د یو پارټي د عوامو د ریلیف دپاره خبره اوچته کړي بله پارټي پکې کال وکړي لکه ګورې دا سړی په خپل کریډټ کوي او دوی له ګورې دا مخه ور نه کړي لهذا دا شی مه کوه دا به ټول ملګري ما سره ومني نو زه خو یو دا خبره کوم چې دا نن کومه غونډه ده نو پښتو کې به ویم دا د صدقې په توګه مونږ کړې ده
که زه زما د زړه په یو ګوټ کې دا خبره وي چې د دې کریډټ تحریک لبیک ته لاړ شي نو الله دې موږ ټول ناکامیابه کړي. اول ما دا کریډټ زه ټولو ملګرو له ورکوم چې چونکې په سیاسي توګه باندې دا خبره ازر من الشمس ده چې موږ له سیاسي هلې ځلې اوس چې کم دی په 400 کې شروع کړي دي نو موږ د دې په لحاظ سره لا چې کم دی غیر مکلف یو نو موږ د دې شکریا ادا کوو چې په معمولی نوټس باندې موږ له چې د مشرانو طرف ته کومه خبره یې ښودلې یا زموږ د وس مطابق څنګه چې موږ مخکې په ضلع کې کړي دي هر قسم خبرې وي نو هغه موږ ته کولی شي انشاءالله د هغې د حل کولو کوشش به کوو. او دویمه خبره دا ده چې کوم دفاتر په کرایه باندې دي نو په کار دا چې د دې کمیټې جوړه شي او دا کمیټې صرف د ډایرکټر سره ملاوېدو پورې خاص نه وي شي او هغې موږ ځان سره والو دا ټول شامل کو د دې نه پس د ضلع 400 چې زموږ څومره مسلې دي نو هغه د حل کولو کوشش وکړو د دغه سیاسي اتحاد په ذریعه باندې. دویمه خبره دا ده چې د اے پی سی کوم اهمیت دی نو دا ټولو ته واضحه شو ځکه دا کومې سیاسي زموږ د ضلع د سیاست نه هم صرف چې کم دی طرفګني جوړه شوې ده دشمني جوړه شوې ده تاویلې ماویلې جوړې شوې دي او یو د بغض او د حسد سما ده. نو په کار دا د اے پی سی په ذریعه باندې زما د نظر مطابق دا تقریبا په 100 کلونو کې مخکې نه ده راغوستې شوې. نو په کار دا چې د داسې اهم ایشوز راځي نو مونږ په کار چې د دې د حل دپاره د اے پی سی په ذریعه باندې د دې حل لټو. بیا هم زه ټولو ملګرو ته خراج تحسین پیش کوم چې زمونږ په شارټ نوټس باندې دوی دلته کې راتګ وکړو او زه دا خبره تاسو ټولو ته کوم که بالفرض کمیټې ته هغې داسې څه مطالبات کېښودل چې هغه جایز وو. اول خو دا خبره ده چې په 400 کې هر افسر راځي دا زمونږ په ټیکسونو راځي موږ د چا بدماشي هم نه منو او په چا ظلم هم نه منو. که دې صاحب موږ ته داسې مطالبات پیش کړل چې هغه د منلو وو بیا به موږ مالک مکان ته وایو که د ده په وس کې نه وه نو اول زه د خپل طرف نه یو ډېر کمزور انسان یم خو تحریک لبیک طرف نه چې دلته کې څه کار کېږي که د کنسټرکشن زما یقین دی دومره به نه وي کنسټرکشن کار یا دته نور ریلیف ورکول یا دې کې مرمت کول یا داسې معمولي غوندې آبادي وي نو هغه زه د ضلع 400 د تحریک لبیک د یو صدر یعنې د یو غلام او د یو نوکر په حیث باندې دا اعلان کوم چې انشاءالله هغه به د مالک مکان د انکار نه پس مونږ کوو. او دویمه خبره دا ده یعنې دا خبره دې وجې نه نه کوم چې زما نور ملګري ناست دي نو هغه دا کار نه کوي مونږ یې کوو د دې ټول دې ته تیار دي خو زما خپله پیرزونه دا ده چې دا به انشاءالله مونږ کوو دوی نه پاتې شو او زما یقین دی زما خبرې چونکې زمونږ سیاست کې انټرې ده نو که څه کمې زیاتې پکې راغلي ټولو نه بخښنه غواړم او زما د امید دی چې انشاءالله زمونږ دا ټولې پاټې په خپل ځای باندې د ضلع 400 دپاره څه ناڅه وکړي الله کریم جل جلاله دې زمونږ دا ناسته خپل دربار کې قبوله کړي او الله دې وکړي چې زمونږ د ضلع 400 څومره مسایل دي هغه زمونږ په سیاسي اتحاد باندې حل شي. ډېره مننه مهرباني. ډېره زیاته مننه دا او خصیب قربان تحریک لبیک ضلعي امیر چې کومې خبرې مخې ته کېښودې زه تحریک لبیک ضلعي جنرال سیکرټري قاري عبدالله صاحب ته بلنه ورکوم چې دوا وکړي او ملګري به چیس کړي او چې سره سره چې کومه ده او دوا به لږه خیر دی دې ته به لږ وخت ورکړو دوا وکړي. آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. الله کم مخ کې تلاوت شو بیا نور خبرو شیخ خپل عظیم دربار کې قبول او منظور کې الله زمونږ کوم ملګرو ناکامي زیاتې شوي الله ټولو ته معافي بخښنه نصیب کا. الله کومې خبرې د 400 د عوامو دپاره د هغوی د کامیاب کېدو دپاره کومې خبرې شوې یا الله د هغې د کوشش دپاره یا الله موږ ټولو ته توفیق را نصیب کړي. یا الله ته زموږ نه راضي شي. ملک پاکستان کې اسلامي قانون نافذ کړي. یا الله پاکستان کې یا الله امن او امان راوستلی کړي. یا الله څومره پارټي یا الله ټولو اتفاق و اتحاد نصیب کړي. الله ته زموږ نه راضي شي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد.